رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې غړي بيزي ساتلې وي. کله به د الله رسول سره سم نو یو وخت کې ملمان را 2 کس 3 کس هغه وی چې مونږ رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نو ډومبه چې کور کې حاضر و هغه را باندې اوس کول ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها سره تیار کړل غیر وست او بیا وی پدې کې شپونکې رالو ساروی راوستل دا نره مالو غړي بيزي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چوکتل نشپونکی پلاس کې یو بچی نیولې د بيزي یا د غړي وې چې داس شی وې چې یا رسول الله دا غړه لنګ شو هغه خادمو وې چې ښا وې دې غړو کې یو بل غړه وګوره اوچا هغه ونی سو غالالک هغه لالک. نو کوم کسان ملمانو دی ته وای چې ګوره تاسو باندې سبوج را نشي دا غړ چې ما حلالکا تاسو 2 کسان وغه یا 3 کسان نو دا ما ځکه حلالکا چې زمونږه د دې سارو تعداد چې د سلو نه وړي نو مونږ بیا هغه چې یو د پاسه سل شي یعنی بل بچی پکې پیدا شو 101 شوي نو زه بیا په دې زړو کې په پخو غړو کې یو ساروی حلال کړم. نو دا چونکې دا بچی پیدا شوی دی د دې وجه نه ما دا ساروی حلال کو. دا صرف او صرف تاسو د پاره نه دی باقی به خوري تاسو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا د دې واقع نه معلومیږي چې د سل نه به د تعداد نه سیوا کولو. دغه سي یو عام مسلمانم کولش چې مثلا د سره یو تعداد ځان ته خېده په نخ باندې د اغار سمره چی وي زیاتی وي ډيري وي چې دومره نه سیوا شو نه بیا زدا په جماعت کې هم لګولې شم په مدرسه کې هم لګولې شم په دې کې هم لګولې شم او خپل پرسنټیج هم د زکات نه علاوه یو فیصد دی په ځان باندې لازم کې جدا بزور کوم.